نکاح یو پیروشي بیا ضرورت نشته چې کویدن شو کویدن شرعي هیڅ حیثیت نشته موږ چې د کویدن وایو د کویدن شریعت کې هیڅ حیثیت نشته حیثیت د څه دی د نکاح دی بس چې نکاح وتړلی شو دا ښځه خاوند شو بس دوباره نکاح ته ضرورت هم نشته بیا یو پیر نکاح صحیح ده هغه یو سړی هسې مستی کې چې راشه نن پکې بیا وتړه صحیح ده ځینې خلک کوي داسې څه نقصان یې نشته بلکې بعضې خلکو ته مستحب ویل چې ښه ښکار دی ثواب دی پکې هغې وجه دا ده چې تا یو پیره چا سره یو عقد وکړو که نه د مسلمان دا یوه خبره کافي بس دا دوباره چې زه خو درې پیرې تا ورکړې وه ور دې کړه او تا قبوله کړې وه قبوله دې کړه تا داسې دا الفاظ خو زه سره درې پیرې ویم نه صرف یو پیرې ویم مسلمان چې یو پیر یو خبره وکړي د یوه خبره کافي ده درې پیرې څه مطلب داسې بیا سره چې ته ګوټې ورکې بیا سته خو نه دا خو د مسلمان یو قول دی دی خو دونه حیثیت دی چې دی په خپله څه ووایي دا چرته بیا واپس کېدی نه شي دی نه دا ایمان د خولې څیز دی که نه په خوله باندې ووایي خیال هم دی دا طلاق د څه څیز دی د خولې څیز دی که نه دا زهار او قسمونه د څه څیز دی د خولې څیز دی دا ولې الله جل شانو په دې څیز مونږ ګیرئ چې اوس په جرمانه ورکې او ښځه دنه لاړه په طلاق کې ځه دا ولې دا یو د دې څیز استعمال بس دا دونه قیمتي څیز دی نو تا چې یو پیره تا حواله کړې وه حواله دې کړه او تا قبوله کړې وه قبوله دې کړه بس دا خبر یو پیره وشوه بیا قصه ختم بس بیا نکاحونو ته ضرورت نشته صحیح ده وایي په دې درې پیرې موږ داسې مطمئن کېږو نو دا ستاسو په خپله ژبه یقین نشته دا خطبه په دې کې مسنون ده دا ایجاب او قبول پکې ارکان دي اصل څیز دا دی ما حواله کړې وه او ما قبوله کړې وه دا شرط دی دا ارکان دي دې نه بغیر نکاح نه کېږي مهر پکې شرط دی څه مهر پکې شرط دی دا خطبه پکې مسنون ده او چوارې او خواږه شیندل پکې مستحب دي ورکول نه چاله څه کول شیندل پکې مستحب دي اسانه ده مثلا او دا هم پکې مستحب دي سنت دي چې انسان د ډېرو خلکو به مخکې نکاح وتړي څه ډېرو خلکو به مخکې خلک چوارې شیندي که نه طریقه ده صحیح طریقه ده دا ډېر خوند کوي خو دا مزه تاسو هغه ستاسو رواج نشته اصل دا چې رواج وي که نه انشاءالله د ټولو څیزونو له چې کوم شریعت مونږ ته د هغې څه راکوي ترغیب راکوي الله جل شانو دې مونږ له په هغې باندې عمل زمونږ نصیبه وګرځوي الله دې هغه زمونږ په رسم و رواج کې راولي مونږ غلط رسمونه رواجونه کوو خو دا رسم نه کوو کوم چې ډېره غټه لویه فایده ده د دې احکامات شریعه زه په ځای ځای څه بیانوم فایده بیانوم د دې څه فایده ده ولې شریعت داسې وایي